أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نانی درس کے بھائی انشاءاللہ العزیز سورۃ نساء پارہ نمبر 4 رکو نمبر 1 آیات نمبر 9-10 دو آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. دینه مخکې الله جل جلاله فرمایل کله چې تاسو تقسیم کوئ او دغه تقسیم ته نو هغه یتیمانان مسکینان رشتہ داران دا حاضر شي نو د دین اگر چې دا غوي حصہ مفروضه حصہ مقرره نه وي بیا هم دا غوي له د سنه سجن هغه ول ورکوي او دا غي سره چې نو قول معروف خبر ورته کوي. دلته وس الله جل جلاله د یتیم د مال نه د ځان ساتلو د پاره ترغیب ورکي. الله وی وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا الله وی او پکار د چې ویریږي هغه کسان کچری پریک دی هغه خپل ځان نه ورستو اولاد کمزور خاف علیهم نو دی پاغي یریږي فلیتقوا الله نو د الله نه دی ویریږي یعنی پردی یتیمانانو په باره کې دی هم بیا د الله نه ویریږي. الله جل جلاله وی ګوره اوس یو سړی دی او دا سړی چې نو هغه د چا والی د چا مشر چې نو هغه مقرر شوی دی او دیوس مقرر دی د دغه یتیم مال چې نو هغه په ظلم په ناجایزه طریقې سره خوري نو الله وی دا سړی دی ویریږي لو ترکو من خلفهم ذریه کده خپل دا تصور مراقبه چې نو هغه دی وکی د ځان نه په خپل اورست اولاد پری دی د دې دا تصور وکی زه مړ شولم زما ورست جنو هغه نابالغ اولاد او دغه شانتنه نو زنانه اولاد زما پاتې شول زما خزه پاتې شول وز دې سره خلق د شانتي معاملې کې ټول مال چې نو هغه دی اخلي دا وی حصہ چې نو هغه دی نور کوي ظلم زیاتې چې نو هغه سره کوي نو د دا تصور وکي چې آیا د دنه دا برداشت کیږي د پخپل چې نو هغه دا گواره کوي خوخی نو کده بخپل په دې باندې نه خوشاله او په دې باندې د صدمه رسي نو الله وی فلیتقوا الله د الله نه چې نو هغه دی ویریږي د پردي مال د پردي یتیم د پردي چې نو هغه تور سره مبارک دی د الله نه هم د قشانت چې نو هغه ویریږي. زم چې نو هغه تفسیر حضرات چې نو هغه دا کړی دی وای چې نو وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا عربو کې دا تستور هم ولو کم سړی بچ دی نو هغه اکثر وفات کېدو نو د به د خپل اکثر مال چې دی نو حصہ دا به نو هغه خیرات کوله اوس په دغه خیرات په وخت باندې دا هغه کې بداول چې د خپل شاته کم ورثه پاتې کېدل نو دغه ورثه به یا بالکل چې نو کنګال شولو یا به دا غوي چې کم حصہ او برخه وي هغه حصہ او برخه چې نو هغه به کم شولې کمزوري بشول نو د الله رب العزت الله پیغمبر دغه نه نو هغه منفي وکړه دسی باندې کوي مخکې نو هغه تیر شي ولو منګوي حضور علیه الصلوات والسلام صحابي خالد نه لاړو بیمار ولو اوس چې کله هغه بیمار په حالت د بیماری کې ولو نبی علیه الصلوات والسلام ته فرمایل د الله رسول د خپل ټول مال وصیت کوم نبی علیه الصلوات والسلام نه بیا وې د خپل مال چې نو هغه د درې وصیت کوم وینا بیا وې د نیمه کوم الله پیغمبر وینا بیا وې چې سولس د وې حصے چې نو هغه مال د خپل د مال چې نو یو سولس وې حصے چې نو هغه وصیت کوم الله پیغمبر وی وسولسل کثیر سولس چې نو هغه وسولس کثیر سولس چې نو هغه دا ډیر زیات دی یعنی سولس مال پورې جایز دی نه سیوا چې نو هغه وصیت جایز نه نو وای کستاسو د مخې چې نو هغه یو سړی ډیر مال چې نو هغه وصیت کوي یا تاسو هم په دې را پاروي چې مړه دیستا په ځوندانه کم دي ستاله سي ګټو کړل لا پرستا مرګ بچنه نو هغه بستا په کار راشي او واقعي خبر ده دا مال چې نو دغه ځای به کې جماعت توقف کا دا به کې مدرسې لور کا دور چې نو یتیم خانه لور کا دور په غریبانو تقسیم کا دیستا په ځوندانه چې نو هغه سي چل وکړو الله وی دا الله نه ویریږي
خپل بچو چې نو هغه د سوکته به د خپل په بچو په حق کې چې نو هغه د سیدا وصیتونه وکي نو چې نشي کولای نو بل ته به هم د دې وصیت چې نو هغه نه کوي بل ته هم د دې ترغیب نو ورکړي چې خپل ټول هر څه چې نو هغه قربان کا صدقه کا د ثلث پورې کولای شي کاغه په خپل هم ډیر ورکړي ته ورته دا تلقین کې چې د ثلث مال نه سیوا چې نو هغه وصیت مکو لکه څنګه چې صحابي چې نو غالبا ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ کولو او د الله پیغمبر وته چې نه د قشانتی بنه کې د ثلث مال پورې وصیت ته اجازه شته د ثلث نه ډیر نه کې ول یقول قولا سدیدا او وینا دي کې پکار نه چې وینا کې خبره کې نو محکم او مضبوطه خبر نه نو هغه کول پکار دي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ډیرکو کې اکثر چې نو هغه د یتیمانو ناچارو چې نو ضعیف داوی احکامات داوی د حق متعلق ذکر دي علاوه هغه کسان چې داغه د یتیمانو مال خوري انما یاکلون فی بطونهم نارا علاوه دی په خپل مال کې چې نو هغه سکه خپل خېټو کې چې نو هغه ور داخلي ور خوري ولې د دې سبب چې نو هغه جهنم تتلل دي وزدل دي چې نو هغه حضرات بیا ډیر شي چې نو هغه مسائل په دې کې لیکلي یو که خیال مکړه مونږ پرونه ویلول چې د مال مشترک نه چې نو صدقه کول یا د مال مشترک نه چاله ورکول دا جایز نه دي تر هغه وخت پورې تر سوچ نه نو هغه هر سړی ته خپل حصہ نه متعین شي یا دا ټول په دې باندې چې نو هغه متفق شوی نه دویم چې نو هغه ویلول چې باندې کې د نابالغ چې نو هغه نوي بیا به دې چې نو ذخیره الجنان کې یو مسله لیکل نه ډیر چې نو هغه خطرناک نه او ډیر د احتیاط چې نو هغه ده الته مسله چې نو هغه د لیکل ده اوس یو سړی چې نو هغه مړ شولو او د مرګ نه اورستو دله چې کم خلک ډوډۍ کوي یا تنظیم په صورت باندې یا نور او سړی خلک د لری ځای نه نو هغه راغلی یا د دې نږدې دغه کې کم کسان وي دغه خړل شي دغه کسان ځکه دا د قربت نه نو هغه مال نه دی بلکې دا د بهر نه نو هغه خلکو دغه سره مرسته او تعاون چې نو هغه کړی دی خو وای چې کله بیا دغه نه ورسته د جمعه کوي سلوختمه کوي دغه شانتي اتلین کوي یا دغه خم د تعزیت د وخت نه ورستو دغه خلکو لذي او تعزیت کوي او دغه تعزیت په دوران کې دا غویله کمر چې ډوډۍ وغیرہ کې دا ناجایز دی ترسو پورې چې د دې تقسیم نه شوی ترسو پورې چې دغه میراث دغه مال چې نو هغه تقسیم کړي نه در هغه وخت پورې د دې خوراک کول چې نو هغه جایز نه دی په یو شرط سره کچرت دغه ټول په دې باندې خوشالي او دا ټول چې نو هغه د کوي چې به خیر دغه مال دی ولا کولې شي نو بیا هر سړی خپل حصور کی نو بیا گنجائش ته خو ګوردا یا ساتي د جمعو د اومه سلوختمه د دې بیا هم اجازه شریعت کې نشته دا ناجایز دی نو د دغه مال نه اجتماعي مال چې دا تقسیم شوی نه او هر سړی ته خپل حصہ چې نه هغه نه واول شوی نو دغه مشترکه مال نه تر هغه وخت پورې دی یو خاص صدقه چې نه نشي کوله ان تر دې لیکل دي وای چې دی یو ډوډۍ هم نشي ورکوله ځکه واس د مال چې نه هغه د مړی پاتې نشولو دا د ورثو چې نه هغه ترکنه او کله چې دا د ورثو مال نه نو پدې کې هر وارث چې نه هغه شریک دی بیا مفتی شفیع صاحب رحمه الله معرف القرآن کې بده زبانی چې نه هغه د یو بزرګ واقعي هم لیکلی نه وای چې نه هغه یو بزرګ او بل هم نیک سړی او داغه چې نه هغه حالات خراب او ځن کدن ته نږدې ولو د دغه اعادت لرالو تپوس لاړو نو کله چې تپوس نه لاړو نو په هغه وخت کې دا غوي چې نو درنا د پر ډیوچ نه نو بل کړي و وس چې کله ډیو بل کړي و نو دغه ډیوی رڼا کوي پورې چې دغه ځن کدن و نو هغه پورې رڼا و څنګه چې هغه مړ شولو نو ابو ذر زر را پاسې نو هغه له پوکې ورکو هغه ډیوی هوسره مړ کړه اوس چې کله ډیو مړ کړله بیا د خپل جبه چې نو هغه پیسې را واغستې او پاغي حاضرینو کې یو کس له ورکوي دا پیسې واخله او وسلاړ شي چې نو هغه تیل لاوړه ډیویل چې نو هغه د خاورو تیل دا راوړه هغه لاړو د ډیویل تیل لاوړل بیا ډیوی ته هغه تیل لري کړل دغه خپل تیل چې نو هغه ورته واچولو بیا دغه نه اورسته دوباره چې نو هغه ډیوی ولګوله نو چا دې تاسو وکړو چې حضرت دا څنګه چې نه هغه مړې وشو یو دم غم شولو تا تیار کړل شته دی چې نه هغه دې مړ کړل او بیا لاړ تیل دی په تیل چې نه هغه د خپل جب په پیسو راوړل دوباره دی ولای کول هغه د دې ټیمه پورې دا مړ ژوند دی د ملکیت ولو دا کم سړی چې مړ شولو دا د مال او د ملکیت او د چې څنګه تصرف کول غوښتل دا پاګه کې کېدې شولو
نو دا د دې وخت پورې د ملکیت او د دغه ملکیت نه رڼا و ټولو خلکو ته هر سړی د مستفید کېدی شو. کله چې د مړ شولو نو چې څنګه د مړ شو نو یو دم د دې د مرګ سره د دغه نچنانو هغه حق کټ شولو او بیا د غمال چې نو دا د ورثو پاتې شولو. نو د دې ډیوی دا تیل د دې ډیوی چې نو دا بتی دا هم د ورثو ده او په دې ورثو کې صح وارثان د فلحال چې نو هغه موجود نه دي. نو چې کله هغه فلحال موجود نه دي نو دغه استعمال کول دا ناجیز او حرام دي. نو ما د دې وجه نه چې نو هغه ډیوه مړ کړله او پیسې مې ورکوي چې لاړ شي مخکې تیل لاوړي بیا به داغه نه ورسته جن ادا کیږي. اوس به دې باندې مونږ لږ سوچ او غور فکر وکړو چې آیا زمونږ چې نو هغه دغه کېږي اوس په دغه باندې زمونږ خلک څومره زور لګي بیا دغه باندې چې نو هغه خلک په دغه اجتماعي مال نه څومره چې نو هغه صدقې خیراتونه قصې دا کوي. الان کې دا ټول نه دي بلکې دې کې چې نو هغه مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه چې نو هغه دا مسله لیکلې ده وایي کې یو سړی د ثواب په نیت وکړو د ګناه به نور هم زیات سیوا کیږي. که یو سړی د ثواب په نیت نه کې او دی ولا کولی د بیا هم ګناهګار دی ځکه د غیر مال چې نو هغه لګو. خو که یو سړی د ثواب په نیت باندې چې نو هغه دا وکړل چې دا پسې ما صدقه وکړله وای دا سړی چې نو هغه په دې ګناهګار دی. ولی وجه چې نو هغه دا چې د حرام مال باندې چې نو هغه د صدقې نیت وکړو او په حرام مال باندې صدقې نیت کول د هغه نزيات چې نو هغه ګناه راځي. ان تر دې د دې پورې چې نو هغه لیکلې نه لکه اوس کا خیال مکړه کډ باندې خلک اکثر چې نو هغه صادر کمبل وغیرہ چې نو هغه دا واچي بیا بعضی خلک اکثر دغه کمبل صادر وغیرہ دا چې نو هغه زر صدقه ورکي او یا د مړي چې نو هغه جامع پیزار وغیرہ اکثر دا ورکي وای دا هم ناجیز او حرام دي. د دې کې د بوټانو کې په چپلو کې په سپلو کې په جامو کې په واسکټ کې ټوپۍ کې د کې تمام ورثه چې نو هغه شریک دي. دا ټول وارثان ته به داغه حصہ ملایږي او کدی سي نه نو هر وارث ته نو هغه به اجازت ورکړي د اجازت نه اورست او بیا د صدقه کوي دغه نه مخکې کې وکړل نو دا ناجیز او حرام دي. ځکه الله پیغمبر فرمای لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه د یو مسلمان مال اغستل هغه وخت پورې جایز نه دي تر سوچ داغه د رړه په خوشحالي چې نو هغه د حواله نه کی. نو ځکه الله و انما یاکلون دې چې نو هغه خوري په بطونهم په خپل خېټو کې نارا اور وسیس لونا سعیره زرد چې دوه لمبو وهون کې ورته چې نو هغه داخل شي چې دا حرام دا غیت نه نو هغه نتیجه دقه الله دې موږ ته صحیح په او صحیح تقوا نصیب کړي. وليخشى الذين او پکار د چې ویریږي هغه کسانو لو ترکو کچری هغه پریک دی من خلفهم د خپل ځان نه اورستو ذریه اولاد ضعافا کمزور خافو علیهم چې یریږي هغه باندې فلیتق الله نو پس هغه تی ویری فلیتق الله نو پس ود یریږي د الله نه وليقول او ودی وی قولا خبر سديدا قل محكمه ان الذين يقينا هغه کسان یاکلون چې خوري اموال الیتامى مالونه د یتیمانو ظلما په ظلم سره انما یاکلون بشک هغه خوري فی بطونهم په خپل خېټو کې نارا اور وسيصلون سعيرا او زرد چې هغه به داخل شي دوزخ ته. وليخشى الذين لو تركوا او پکار دي چې ویریږي هغه کسان کچري هغه پریک دي من خلفهم خپل ځان نه اورستو ذریه اولاد ضعافا کمزوري خافوا عليهم چې یریږي پاغي باندې فليتق الله نو پس وې دي یریږي د الله نه د دقه شان د یتیمانو په حق کې وليقول او پکار دي چې وایي قولا وینا سديدا سما ان الذين بشکا کسان یاکلون چې خوري اموال الیتامى مالونه د یتیمانو ظلما په ظلم سره انما یاکلون بشک هغه خوري فی بطونهم په خپل خېټو کې نارا اور وسيصلون سعيرا زرد چې هغه به داخل شي دوزخ ته.